مشره څه به وایې دا بنو کومه واقعه مخې ته راله په باجوړ کې راله یا دلته کې ګوره روژه ده موږ په روژه کې دغه نه کوو دغه خلک چې کم دي نو د روژې نه غلطه پیدا اخلي او ترخهګري کوي یو ناوړې حرکتې کوي. یاره ورور مې د افغان دا خلک چې کوم دي دا خو ډېر زیات بیکاره د دې وجې دي چې دی خو اول خو په دې میچونو خلاف چې کوم دی د انډیا ښه وایي او زموږ د پاکستان بد تا اورېدل نو دوی له خو په کار یې دلته د دې چې کوم روزګارونه دي یا کوم روزګارونه کول نو دا خو دوی ویم چې یو له په خور راوالي او د پاکستان ښه وایي ځکه چې نن سبا دی دا خلک چې د دې ځای نه وویستل نو په ښه طریقې وویستل داسې نه یعنې حالانکې دا دي چې کوم حرکتونه کوي یا دی اوس هم کوي نو دا ډېر ظلم کوي او زیاتې کوي. پاکستان له پکار چې د افغانستان خلاف کاروي وکړي نو افغانستان خو زموږ یو همسایه ملک دی زه وایم چې دا خو دې کې هر ځای کې داسې ښه او بد خلک شته لکه په پاکستان کې هم داسې خلک وي چې لکه نور ملکونه بد غواړي خو زه وایم چې د افغانستان حکومت له پکار دی چې دې خلکو له سخت نه سزا ورکړي. دې روژه ده که نه په روژه کې دوی دا خو مسلماني نه ده چې ته راځې په باجوړ کې حمله کې ته راځې په بنو کې کې په انګو کې کې په کرک کې کې په ډیګ خان کې کې نو دا خلک خو دې وایي چې یاره دا خو زموږ خلک نه دا د انډیا نه راځي او د پلانکي نه راځي که نه نو انډیا هم زموږ همسایه ملک دی هغې هم داسې نه په کار خو افغانستان خو زموږ وایي چې داسې ملک دی چې دا خو زموږ لاس دی ښي لاس دی نو دوی له خړو په کار نه چې داسې حرکتونه وکړي. دې وخت کې افغانستان پیسې خوري او انډیا چې کوم دی نو مړی او بس کار کوي نو بس دا خو دې دپاره یو د شرم خبره ده ځکه چې افغانستان خو موږ دې افغانیانو ته څونه سهولتونه د هسپتالونو پورې دې ته میلو شو او چې دې داسې کوي نو دې له خو زه وایم چې په افغانستان کې نه دی پاکستان کې ولې داسې سزا ورکړي چې دا ټول خلک ته عبرت والي.